أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ترجمه کې موږ دا ویلو چې تقریبا زاړه موضوعات یا خو انسان کې اکتاحت راشي د هغې د بیان نه او یا اکثر بیشتر بیان کړي شوي دي. دې وجې نه دا وعده کړې وه چې یو نوی مضمون سره به انشاءالله شروعات کوو. دا الله فضل و کرم دی، احسان دی چې کله مونږ دلته کې کار شروع کړ، علمی خطابت تقریر او تدریس، نو دا تقریبا 1978 کم چې زاړه ملګري دي اگر چې دا یې وخت خو نشته پکې، هغې ته دا معلومه ده چې د مسجد دا حال نه و دا کم چې اوس دی. د دې یو مات ګوډ عمارتو د جمعې مونځ کې به دلته زیات نه زیات 3 یا 4 کسان وو، او دا یې وخت نه الحمدلله موږ شروع کړې ده قرآن او سنت طرف ته دعوت. الله په فضل و کرم پہ کې څه کمی نه راغلی، بلکې روز بروز پای کې اضافه کیږي. سامعین د بار نه راتلونکي خلک، د کلي خلک د الله په فضل و احسان ډېرېږي، کمیږي نه، او د الله نه امید دی، توقع ده چې دا څومره کوشش د خلکو په عقیده او په عمل کړی شوی دی، انشاءاللہ دا سلسلہ و جاری. دا سے حالاتو کے انسان تخپل مشران رامخی تشی ما چه دے باندې کار شروع کو یو شپنی مخ کې د بے اختیار زما دخلینا د خپل پلار مور او د خپل استادانو د پاره تغید گناهونو د مغفرت او د رفع درجات دعاګانې زما د قلم نه وتی دي، او انشاءاللہ چې الله با خپل دربار کې قبول او منظور کی. یو نوې سلسله اگر چې نوې نه ده، زړه ده، لیکن یو نوې ترتیب سره د هغې بیان ضروري شوی دی. هغه دا دی چې قرآن مجید د الله هغه آخري کتاب دی چې په دې کې انسانان مخاطب کړي. د دې کتاب نه بغیر د قوم اصلاح نه کیږي. د دې مطلب دا نه چې مونږه څه د نورو کتابونو یا د احادیثو کتابونو یا د علماو د خدماتو نه انکار کوو، دا مطلب نه دی. مطلب دا دی چې بنیادی کتاب د قوم د عقیدې د اصلاح او د عمل د اصلاح قرآن مجید دی. حدیث د قرآن مجید د اجمالی خبرو تفصیل گئی، د بعض مشکلات و حل گئی، او د انسان تزکیه نفس کې د هغې کردار سے کم نه دی. دارنګې د هغې علماو کتابونه چې د قرآن و سنت رڼا کې لیکلي شوي دي، د هغې هم زمونږ عقیده، عمل، زمونږ قاعدو باندې، زمونږ په نیتونو باندې، زمونږ په اعمالو باندې او په تزکیه نفس باندې ډېر بهترین اثرات پرېښي دي. لیکن سبازی کتابونه داسې شته چې هغه ډېر ګند پیدا کوي، هغه د خلکو عقاید بربادوي، د خلکو اعمال بربادوي. او په دې کې بالخصوص هغه کتابونه چې هغه قرآني قصص او امثال باندې لیکلي شوي،
ایک هډېرې به راح روي یو به علم سړی یا کم علم سړی چې قصص القرآن یا قصص الانبیاء نومي کتاب ووري نو ښکاره ده د ایمان تقاضا ده چې دی به کتاب ډېر په شوق اخلي او ډېر په شوق به ګوري. اوس شومي قسمت دا ده کم بختی دا دی یا بدبختی دا دی چې چا لیکل کړي نو هغه پکې د تحقیق حق نه ادا کړي. که د هغه مخې ته څه اسرائیلي روایات راځي نو هغه بیانوي. سیدنا آدم علیہ السلام قصه قرآن مجید اول لیکلی ده نو پای کې هر کس ته دا معلومه ده یو امی سړی یو جاهل نه جاهل سړی به تا ته دا وایي چې دا د کومې ونې نه الله منې کړو نو دا د غنم ونه وه. آیا واقعي دا د غنم ونه وه؟ الله په خپل کتاب کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې د دې تذکره نه کړې نو څوک یې څنګه معلومه کړي چې دا د څه شي ونه وه؟ ته دروغ ښکرې لګي په دې دنیا کې. مفسرین چې کم محتاط مفسرین دي او تحقیق کوي د خبرې نه هغې د غلطه لیکلي دي چې الله په خپل کتاب کې مونږ ته څه شی داسې نه دی ویلی چې مونږ ته دا معلومه شي چې دا د څه شي ونه وه. ابن جریر رحمه الله لیکلی دي دارنګه ابن کثیر هم لیکلی دي ما ابهمه الله فنبهمه د ونې نوم الله نه دی اخیستی ځکه مونږ مبهم ساتو مونږ ته هېڅ علم نشته دی چې دا څه شي ونه وه. دا دروغ داسې خواري شي چې ماشوم بچې د الله د کتاب په باره کې بې بنیاده خبرې کوي. د دې وجې نه دا ضروري شوې ده چې مونږه قرآني قصص قرآني امثال دا په یو خاص انداز باندې ووایو اگر چې دا وټای مخلی په دې باخلی چې یو د سیدنا آدم علیه السلام واقع مونږ بیانو پې کې بېشمېره عبرتونه نصیحتونه دي. انشاءالله د نن زموږ سلسله هغه القصص القرآني وي. قرآن مجید واقعات دا تفصیل خو انشاءالله مونږ آینده جمعه کوو بیا چې قرآن مجید کې واقعات یوازې د انبیاء علیهم السلام نه دي ځکه مونږ عنوان قصص الانبیاء نه ږدو بلکې القصص القرآني عنوان وي. وجه د هغې دا ده چې قرآن مجید د انبیاء کرام علیهم السلام سره سره د هغې د امتونو د واقعاتو هم ذکر کړی دی. په قرآن مجید کې د انبیاء کرام علیهم السلام سره سره د حکماو هم تذکره ده لکه لقمان حکیم دارنګې خضر. کله چې مونږه نبی تسلیم کو نو بیا خو انبیاو کې به راشي خو اکثر و بیشتر خلق دې طرف ته دی چې دا یو حکیم و. د هغې اختلاف په بنا باندې مونږ د حکماو کې هم شمېرلی شو انبیاو کې هم شمېرلی شو. بعضې داسې دي چې هغه ظالمان دي لکه فرعون دی قارون دی حامان دی قرآن د هغې تذکرې هم کړي دي. د هغې د هلاکت باعث هم ښودلی دی چې د هغې د هلاکت سبب څه او قرآن مجید چې دا واقعات بیانوي نو ولې بیانوي. باعث زناور دي چې قرآن د هغې تذکره کړې ده د قصې په طور لکه نمله هدهد وغیره. دې لحاظ سره دا یو اوږد مضمون دی دا به ډېر کافي ټایم اخلي انشاءالله چې مونږ د دې نه کم عبر راوباسو نو هغه عبرتونه به انشاءالله د اوریدونکو دپاره او د عمل کوونکو دپاره انشاءالله د نجات ذریعہ ګرځي انشاءالله العزیز. بیا قرآن مجید کې داسې واقعات شته چې هغه یو ځل ذکر ده لکه واقعه د یوسف علیه السلام. د هغې رموز څه دي څه وجه ده؟ بعضې واقعات داسې دي چې هغه اووه ځله ذکر دی لکه د سیدنا آدم علیه السلام تذکره قرآن اووه ځله کړې ده.
بیا د هر یو انداز جدا دی. ولی جدا دی؟ بیا چې کم صورت کې راغلی دا نو هر صورت سره د هغې مضمون تعلق ربط هغه څه شی دی. و دې وجه نه انشاءالله دا مضمون ټاکلی دی او دې باندې به لګیا یو څومره پورې چې کېدی شي نو د افهام و تفهیم کوشش وکړو انشاءالله. نن زه تاسو ته اهداف ښیم، ټارګټس، چې قرآن مجید دا واقعات څه بیانوي، ولې بیانوي. دا ضروري ده، داسې قصې نه دي چې یو سړی بس کیسې شروع کړي چې دریاب کې سړی روان و، ځنګل ته راوخوته، زمری راغی لاس یې پې کېښود او سور شه پې ولاړ. دې څه فایده؟ قرآن مجید چې څه واقعات بیانوي د هغې څه مقاصد دي. هغه درې غټ مقاصد دي چې قرآن مجید بیان کړي. قصې برای قصې قرآن نه کوي. که د قرآن مقصد صرف قصې کولو نو بیا پکارو چې یو قصې یو ځای کې مفصل بیان کړی وی او نور کتاب کې نه وی د هغې ذکر کړی. لیکن الله رب العزت چې کله قصې بیانوي نو د هغې د صورت مرکزي عنوان سره څه تعلق وي. بیا دا ومي چې په هغې کې واقعات وړاندې رستم وي. دا په دې وجه چې دا معلومه شي چې قرآن د قصو کتاب نه دی. دې قصې د څه مقصد دپاره ذکر کوي، د هغه مقاصد پیژندل پکار دي. په دې کې خلکو ډېر لاس هم والی دي. قصص الانبیاء کلا په نوم باندې یو کتاب خرڅېږي، پښتو کې هم خرڅېږي، خلک ورته قصص الانبیاء وایي. زما یقین دا دی چې د هغې د درېمې حصې نه سوا ټوله دروغجنه ده. نه قرآن کې یو شی نه په حدیث کې یو څیز. مفسرین جمع کې خو هغې لپاره هغې سند لیکلی. خلق ځان په دې اخلاصي کتاب کې لیکلي لیکن هغې سند هم لیکلی. سند دا مطلب چې یو قصه مونږ ته په کومه طریقه راغلی ده، کم طریق د هغې چې دی، کم راویان دي د هغې نه بحث کول پکار دي چې هغه رښتیني وو که دروغجن وو. چې کله د رواتو فیصله وکړی شي نو په قصې به په خپله حکم ولګي چې دا قصه صحیح ده او که نه غلطه ده. دا یو مستقل ساینس دی، مستقل فن دی. گپ نه دی چې یو سړی قرآن قصې شروع کړي. د سیدنا یوسف علیه السلام قصې چې کوي بس خلقو ته یو افسانه جوړه کړې ده چې دا یو کمره کې دننه بله کمره وه، بله کې دننه بله کمره وه، بله کې دننه بله کمره وه. تا چې د دنیا کې داسې آبادۍ لیدلی چې اته کمرې دی، یو کې بله بله کې بله بله کې بله آخري خو به خالص صندوقي نو بس د مزې اخیستو لپاره خلک کیسې کوي. او بیا وایي چې کومې دروازې به راته نو په خپله واک کولاوې ده، پته نه لګېږي چې دا کوم ځای لیکلي. غیر محتاط مفسرین وی ثعالبی یو نیشاپوری د قرآن مفسر دی، نیسابور دی، نیسابور ایران کې و. مونږ چې را نسبت وکړو نو پته ولګېږي د دې عالم چې د رجحان کم طرف ته دی. د رفض ټول دین دا په کیسو په کہانو باندې دی چې ګورې بس راوی کہتا ہے، راوی څوک دی هېڅ پته نه لګي. یعنی هیڅ چاله نوم نه ورځي چې دا راوي د چا نه دا کیسې چې نقل کړو دا څوک دی، من هو. مصطلح الحدیث کې دا لیکلي چې کم سړی مجهول دی، نه د هغه د ذات پته شته دی نه د عدالت پته شته دی، نو دا روایت د سره قابل قبول دی نه، دی بیانول هم جایز نه. دا زموږ خلک راوي وایي، کم راوي وایي څه نوم یې شته که نشته. دویم دا چې هغه سړی یا خو سند نه ذکر کی او که ذکر کی نا ټول اسرائیلیات دي.
مثلا سند با بیان کی آخر کے بداغ راشی کعب الاحبار مونږ چې څومره علما لیدلي دي هغې وایي حضرت کعب الاحبار رضی الله عنه فرمایلی دي. کعب الاحبار د کله نه حضرت شو او دی د کله رضی الله عنه شو. کعب الاحبار خو یو دروغجن سړی دی. صحیح بخاری کے راضی سیدنا عمر فرمائی کنا نملو علیہ الکذب زمون گمان داو چې دی دروغ وایي. تو سیدنا عمر دور خلافت کی ایمان راوڑے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیدلو لیکن ایمان نو راوڑے صحابی نشو. ابی بن کعب کے زمون خلق خطا شے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی دے جلیل القدر علتا چے کعب اولید ندیو کے دا کعب الاحبار دادا غسلے دے صحابی دے. باید چې سړی د قرآن او حدیث صحیح علم وکړي هغې نه وروستو د خبرې وکړي. په توک باندې خبرې کول یا محض اردو کتاب کې کیسه راغلی ده او ته بیانې دا نه دي کول پکار. د رفض دکان په دې چمکاویږي چراوي وایي او د رفض دکان په دې چلیږي چې کعب الاحبار ویلي او د اهل رفض دکان په دې چلیږي چې هغې دا وایي فلاني خوب لیدلی ده. ننم د ټولو خلقو دغه طریقه ده. دین په دې ثابت دی. یو حدیث به ثابت دی دا کم دی نه معلومه شوه دا جی فلان کی پیر صاحب رسول الله صلی وسلم په خوب کې لیدلی او نه ورته ویلي وو. حال دا چې د مصطلح الحدیث قاعده دا ده چې د شاګردۍ استادۍ لپاره یا د حدیث د بیان لپاره ویښه شرط دی. په خوب کې څه شی لیدل هغې ته دین نشي ویلی. دا د مصطلح الحدیث خبره اصول حدیث خبره دا د بې دینۍ حد دی د بې علمۍ حد دی. قرآني واقعات دا نه دی چې چا څه ووایي نو بس ویې سیدنا یوسف علیہ السلام یو ځای کې و بس کافي ده. اوس د هغې دپاره خامخا دروغ ویل چې دا اته دروازې وې اته کمرې وې یوې کې دننه بله وه بله کې دننه بله وه بله کې دننه بله وه. دا بې بنیاده خبرې دي. د کعب الاحبار نوم کعب بن ماتع دی. بنو حمیر الحمیري وایي ده بنو حمیر قبیله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې ایمان نه قبول کړی. د صحابي لپاره شرط دا دی صحابي هغه سړی چې هغه په حالت د ایمان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړي. د ملاقات کړی لیکن دی صحابي دی نه. د یو سړي صحابیت ثابتول پکار دی چې صحابي ثابت شي بیا وګورو. دا قصص یا واقعات کم چې بیانی د قرآن مجید دا ډېر د عبرتونو نه ډک څیزونه دي او چونکه الله فرمایلی دی لہذا په دې کې دروغ او شایبه نشته. دا د خلکو کیسه نه دي. هغه کیسه او کا چې هغه قرآن مجید لیکل ده. دا الله کلام دی کلام الله دی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وضاحتونو او تشریحات لاندې هغه وګوره نو څه څیز به زموږ مخې ته راشي. اسرائیلیات باندې قصه نه ثابتېږي. د هغې انشاءالله څه شواهد به زه ستاسو مخې ته ږدم بیا چې اسرائیلیات څه شی دی او صحیح بخاری کې کم کم داسې څیزونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیان کړي دي هغه په تورات کې موجود وو. دو څلور څیزونه شته داسې په صحیح بخاري کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تذکره کړې ده او بیا تورات والاو نه تپوس کړی دی او هغې تصدیق کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاو دا خبره داسې ده. لیکن مونږه د تورات په قصو او د تورات او د انجیل په واقعاتو یقین نه ساتو. د هغې وجه دا ده چې یحرفون الکلمه عن مواضعه. دا یهودیان او نصرانیان په خپلو کتابونو کې تحریف کوي. آیاتونه بدلی را بدلی. هر لس شل کاله پس
چې بایبل نوې راځي نو پې کې نوې ایډیټینګ شوي نوې تبدیلیه پکې راغلي د دې وجه نه د هغې په قول او فعل باندې څه اعتماد نشته مونږ هغه تصدیق په دې وجه کوو د هغې تورات چې صحیح بخاري کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح سند سره د هغې تذکره ده دا لا نصدق لا نکذب دا ټولې تذکرې به انشاءالله کوو مونږ خو نن صرف هغه مقاصد ښیو د کومو مقاصدو دپاره چې قرآن مجید واقعات بیانوي هغه درې قسمه آیتونه دي درې ځایونو کې چې قرآن مجید بیان کړي دي یو خو هغه آیت کریمه دی کوم چې ما ویلې دی د سورۃ یوسف آیت 111 د دې چې مونږ تلخیص واخلو خلاصه دا بدایي چې قرآن مجید لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب دا یو خبره شو د دې په واقعاتو کې د دې په قصو کې عبرت ده د پاره د عقل والو قرآن مجید قصه سره د پاره بیانوي د عبرت غستلو د پاره بیانوي عبرت څه ته وایي عین بے اورې دې ته وایي چې یو سړی یو میدان کې دی بالفرض یا د دریاب یوې غاړې ته دی دی بلې غاړې ته تلل غواړي نو میدان نه چې دی ځي په څه شي باندې ځي یا پیدل روان شي لار باندې روان شي لار عبور کی لار طے کی نا خپل مقصود ته ورسي یو سړی چې د دریاب نیر خوړ نه اخوا کېږي نو د هغې دپاره یا خو طریقه ده چې دی ټوب ووایي او یا دای چې دی په پول باندې روان شي دا د عبرت لفظ عبره دا دی نه وته یعنی کومه قصه چې انسان اولستا دا به دی څه مقصد ته رسي هغه مقصد عبرت مثلا دا کوم آیت چې آیت 111 دا سورۃ یوسف کې ده سیدنا یوسف علیہ السلام سره بنیادی خبره دا شوې ده چې الله په هغه کې د ماشوموالي نه د نجابت آثار ایښي د شرافت آثار په هغه کې د ماشوموالي نه موجود ځکه چې کوم خوب ویني نو د هغه پلار د هغې تعبیر دا بیانوي چې ستا نه به الله یو لوی سړی جوړوي او الله رب العزت با تا د ابراهیم علیہ السلام د اولاد او د هغې د اولاد او زمونږ وارث کوي تا ته به نبوت درکوي په دې کې عبرت سره کم مسلې ته مونږ ورسېدو هغه دا ده چې بعضې ماشومانو کې د ماشوموالي نه د شرافت او د نجابت آثار موجود دي خو په هغې یو داسې سړی پوهېږي چې حکیم وي هوښیار وي د هغه باطن صفایي په لطایفو پوهېږي د هغه سړی په دې پوهېږي چې او د دې سړي نه به الله یو لوی سړی جوړوي دا عبرت دی په دې کې بیا رونه چې خبر شي نه هغې د یوسف علیه السلام د خپل پلار نه د لرې کولو کوشش کوي د دې دپاره چې د پلار توجه ځان ته کړي یعنی د پلار د توجه د مبذول کولو دپاره هغې یوسف علیه السلام د منځ نه وړي دې دپاره یخلو لکم وجه ابیکم چې ستاسو د پلار توجه تاسو ته یوازې شي د دې نه څه عبرت روزي د دې نه عبرت دا روزي چې هغه روړه او خویندې چې د یو پلار مور نه پیدا دي د هغې په منځ کې یو ښه تعلق کېدل پکار دی لیکن بعضې پاگلان خپلو وروڼو سره حسد شروع کړي او دا حسد نتیجه دا شي چې هغې خپل رور د قتلولو کوشش کوي دینه دا هم معلومه شوه چې د بعضې خلکو مقصد خو نیږي لیکن هغې دپاره ذریعه غلطه تلاش کړي د هغې دا مقصد خو نیک دی چې پلار دې مونږ سره مینه شروع کړي
خدا غیر پاره چې کوم لار جوړ کړل نه صحیح ده او غلطه ده. یوسف علیہ السلام د مین لرګي عبر دی ته وایي دا عبرت ته دا نصیحت ته چې انسان په دې او نتیجې ته ورسي چې دې نه واله سروزي. بیا یوسف علیہ السلام دا پوره کیسه را ټول دا وخت نه شم ویلې نه دا غي ټول عبرتونه باندې شوس خپل ځای کې به ان شاء الله دا غي تفصیل کو. خدا صرف دې لپاره خو چې قران مجید فرمایي چې پدې کې عبرت ته د پاره دچا لئول الباب. سیدنا یوسف علیہ السلام څومره مشکلاتو کې مخ دی لیکن د ډیر ماشوموالي نه سبا نه صبر کوي برداشت کوي. هغه قافلې والا ته نشو ویلې چې دا زمارونه دی دا سو جرا چې خرسي داغه د نجابت آثار دي کم چې الله باغ کې پیدا کړی د زلیخی کور ته ورسیږي هلته مغنوي چې آزادم ما خرڅ کوي الله چې هغه سره سکی پاغه باندې داغه صبر دی په خپل حال داغه شکر دی دا وړي خبرې نه دی. دغه شان حالات چې راځي انسان پاغه صبر کوي او پاغه شکر کوي الله سره نتیجه ورکوي غلخ. هغه پیغمبر هم کی او هغه بیا د مصر بادشاہ هم کی. بظاهر دا اخکاری چې یوسف علیہ السلام سره زیاته کی تکوینی امور وای کدا سيزونه نه کېده یوسف علیہ السلام له بادشاہي نشو ملاوي د مصر. او دا عبرتونه دي د دې عبرتونو لپاره الله رب العزت قرآن کې واقعات بیانوي لیکن دا غیر پر لفظ استعمال کړي لئول الباب بچا کې چې عقل موجود هغه عقل لا کوم چې منطقيان او کلامیان جوړي تل هغه عقل کوم چې الله او رسول دا غي تذکرہ کوي. نن اکثر خلک عقاید ثابتې په عقلي مسائل باندې د ټول نه لوی گمراهی دارا چې مونږه د دین سم مسائل په عقل باندې خلکو ته ثابتو د دین مسائل په نقل باندې بنای. یو سړی نه پوهیږي نو مونږ به هغه د پوهولو کوشش کوو چې دا زمونږ د رب فیصله ده. حکمت بیانول ځان له خبره ده چې شرعي مسائلو کې سړی حکمتونه بیانول شروع کی اجدا خبره ده لیکن اخلص مخلص عقل تک ناستل او هر چیز د عقل په زور باندې ثابتول دا زمونږ د دین نه خدمت ته او نه تقاضا ده. عقل به استعمالو قرآن مجید کې خود قرآن او د سنت درنا دلاندې حکما وی چې عقل وړوند ده داسې ټکری خوري چې داغه انتها نه د پاروا د قرآن او د سنت درنا ضرورت دی. یو دا خبره ده چې کوم قرآن مجید کړی ده. دویم خبره دویم حکمت په دې کې قرآن مجید بیان کړی دی په سورۃ هود کې. آیت 120 وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ دا انبیاء کرام علیہم السلام سمر واقعات چې مونږ ته بیانو پیغمبره نو دا غدي چې نثبت به فؤادک مونږ په دې ستاز لکو هر پیغمبر باندې چې کوم تکالیف راغلي د قوم د طرفنا الله هغه په قران کې بیانوي. چې عادیان خپل پیغمبر سره سګي سمودیان سګي قوم لوط خپل پیغمبر سره سګي قوم موسی د خپل پیغمبر سره سګي. ته دې مطلب دای چې په دې لار یواز زنیم یوازې ته په دې لار نه روان ستا ګڼ مرګري دي. دا د زړه د کلکولو د پاره بنیادی خبره ده. من خلق برازي تا ته ویرا
زه ډېر زیات یریږم. موږ تاسو ولې یریږي؟ یریږم خو دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې ستا زړه کې به د الله ذکر نه وي. قرآن ته متوجه شه، قرآن به طور وظیفه لوله، نورې وظیفې پرېږده چې دا فلاني دا وظیفه را کړې دا فلاني را کړې ده. الله چې کومه وظیفه در کړې لوله، رتل القرآن ترتیلا، قرآن لوله. ما ته حکم دی ان اتلو القرآن، چې قرآن لولم. نو قرآن نه ښه وظیفه به دنیا کې ولې خلکو تخکاری دا پیر صاحب ورکړي دا وظیفه، اگر چې پیر نه فیلی اتی اته اس پتہ نه لګي د قرآن او حدیث. خلک یې مصیبت کې گرفتار کړي، دا الله کتاب یو طرف ته پرېښی دی او نورې وظیفې به شروع کوي. که تپوس وکړي چې دا چا ویلو دلیل سره نه بیا دې ته خلک ګستاخي وایي. مونږه چې د کم پیغمبر امتیان یو دا غنوم دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او هغه پیغمبر زمونږه د اطاعت او زمونږ د پاره اوسوه کافي ده. هغه رسول چې ذکر نه دی کړی نه هغې ته ذکر نشي ویلی. درې زانګو نه راکوسې دی که نور وخت مه تېروه. هغه رسول موږ له یو ذکر را کړی دی چې کله سړی ماسخوتن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سلسله ووایي د دام راجر بل چا نه وي ما سیوا د هغه چا نه چې هغه دا د سلو ځلو نه سیوا ویلي. دا هېڅوک نه وایي. فرمایي چې د ګناهونه و معاف کړی شي ولو کان مثل زبد البحر، اگر که دریاب د زګونو برابر شي. نه په حدیث څه کار شته دی او نه په قرآن څه خوا سړېږي. پیر صاحب پسې منډې وایي، پیر صاحب له نه قرآن ورځي نه حدیث ورځي. همدا وظیفه که سړی سحر ووایي سل ځله نو هم دغه چل دی. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې به څومره وخت لګي؟ تاسو چوکې پته به ولګي زیات نه زیات 10-12 منټه. دا کم ملګري چې د بهر نه راځي یا ګاډي کې ځي یا پیدل ځي په ځای دی چې دوی سندرې ووایي یو بل سره ګپې شپې ولګوي. دا دې وایي که نه څه ښه وظیفه شته بله؟ قرآن مجید خلقو ته د وظیفې کتاب نه ښکاري. دا د وظیفې کتاب دی، دې له ټایم ورکوي. په دې د انسان زړه مضبوطېږي. مثبت به فؤادک، مونږ په دې ستا زړه مضبوطو. د هغې سبب رستو ښیي چې جاءک فی هذا الحق وموعظة وذکرى للمؤمنین. دا دې کې نور دوه ذیلي ټارګټس یې وښول اهداف. دا موعظه ده د دې نه سړی عبرت اخلي او دا نصیحت دی تذکر دی چې زموږ نه مخکنو خلقو باندې هم داسې قسم حالات راتلل. دا دوه اهداف شو. او دریم هدف قرآن مجید سورة الاعراف کې خوله دی کله چې د هغې عالم تذکره کوي چې هغه په خپل علم باندې عمل پرېښی و. نو د هغې آخر کې فرمایي ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون. دا لعلهم یتفکرون مقصد دی، دا ټارګټ، دا هدف دی. قرآنی واقعات دې لپاره بیانېږي چې دا خلک فکر وکړي سوچ وکړي چې که زه دغه شان کار شروع کړم نو زما به څه حال وي. دا درې مقاصد شو، یو عبرت، یو د زړه مضبوطېدل او یو تفکر. که قرآن مجید واقعات دریو مقاصدو لپاره بیانېږي خو ټیک ده. او کله یو سړی وي چې د حیله د اسقاط ثابتوم، لکه چې داود علیه السلام قسم خوړلی و چې زه به خپله ښځه 100 ډنډې وام که نه. ایوب علیه السلام 100 ډنډې به وام. هغه غریب و خطا شوي و. ایوب علیه السلام ته الله فرمایل لاس کې یو جارو وال چې پی کې 100 ډکي بس رو بغوه ستا قسم به پوره شي. خذ بیدک ضغثا. زمونږ علاقو کې اوس خو نشته دی، بعض علاقو کې شته دی. خلک یو 100 روپۍ کې دي که نو په هغې یو منتر دی هغه ووایي
چې لس کسان وي نه بیا وي دا 1000 روپۍ دي. اوس سره دلیل هغه دی چې ایوب علیه السلام هغه حیله کړې وه. په تا کې عقل شته دی؟ خو د ډېرو نه لږ جوړ کړي وو، د ډېرو نه خو لږ جوړېدی شي. هغه قسم د سلو خوړلی و، الله دا ترکیب ورته وښو. ته خو د لږو نه ډېر جوړی، ستا دا کار هولټه یې دغې ته قیاس مع الفارق وي د فقهاو ژبه کې. بل دا چې هلته کې خو الله ښودلي وو، تا ته چا ښودلي؟ د الله مقابله کې چې څوک ښودنه کوي نه ته شیطان وایي. قرآن واقعاتونه دا معلومه ده. قرآنی واقعات غلط چیز د پاره نه دي استعمالول بګار. یوسف علیه السلام یو حیله کړې وه، یو کاسه هغه یې ایښې وه د خپل رور په غله کې، د دې لپاره چې پاتې شي. قرآن د هغې تذکره کوي، نو بیا څه وایي؟ کذلک کدنا لیوسف، دارنګې دا تدبیر مونږ ښولی و، خاص یوسف ته م ښولی و. لیوسف بل څوک به دا حرکت نه کوي. دا قرآنی قصې زمونږ خلک داسې بیانوي. پیر صاحب به ولاړي، خلک به ورته سجده کوي. لکه دا ولې کوي؟ جی ملائکو آدم علیه السلام ته سجده نه وکړئ. دا لعنتیم ځان ته مسلمان وایي. هغه ته خو الله ویلي و چې تاسو سجده وکړئ، تا ته یې ویلي دي؟ عام انسانان ته خو الله دا اجازت نه دی کړی چې هغه د انسان ته سر ښکته کوي. کله به یوسف علیه السلام ته پلار سجده کړې وه، مور ورته کړې وه. نو ټیک د پلار مور یو سجده ورته کړې وه، الله ورته ویلي. آیا تاسو هم پلار مور سجدې کوي؟ د قرآنی واقعاتو نه دا غلط استنباطات کوي، غلط استدلالات کوي. بله خبره دا ده چې سجده چې هغې ته مونږ د عبادت سجده وایو، آیا دا مخکنو امتونو کې جایز وه؟ سر په ځمکه باندې کېښودل دې ته د عبادت سجده وایي. دا په هیڅ دین کې جایز نه وه. آدم علیه السلام ته ملائکو سجده سر په ځمکه نه دی ایښی. یوسف علیه السلام ته رونو او پلار مور سر په ځمکه نه دی ایښی. دغه سجده نه ده. احتراماً سر ښکته کولو ته هم سجده وایي. یو بني آدم مخکې مونږ ولاړ یو، سر ښکته که مونږه، نو دې ته سجده تحیه وایي. احتراماً سر ښکته کول زمونږ عربی کې دې ته انحنا وایي. دا انحنا مخکنو امتونو کې جایز وه، لیکن زمونږ په دین کې دا حرام ده، قطعی حرام. علماء دیوبند کې یو ډېر لوی عالم دی محمد انور شاه کشمیری رحمت الله تعالی علیه، زمونږ د استادانو استاذ. دا کتاب د فیض الباری سلویخ تب صفحه جلد اول کې لیکلي دي. والانحناء ایضا مکروها تحریما فی شریعتنا و ملتنا. زمونږ دین او زمونږ ملت کې انحناء حرام ده، احتراما سر ښکته کول حرام دي. ملائکو سجده نه ده کړې. ابن کثیر راواله تفسیر لم یکن خرورا علی الزقن، یوازې هغه نه جلالین هم راواله په هغې هم لیکلي چې ملائکو سر په ځمکه نه ویښې، دا احتراما سر ښکته کولو. دا قصې دي، د دې بیان ضروري دی که نه دی؟ اوس به ته پوه شوې چې دا ضروري دی. دا خلک دې نه کم استدلالات کوي. غمونو کې مونږ د خلقو نه اورېدل، خادو کې مو اورېدل، میلادونو کې مو اورېدل، ویلې به د قرآن قصې آیت به د هغې نه عجیبه عجیبه استدلالات کوي. دا څه د ړندو ملک نه دی، دا الله فضل دی. کتابونه شته دی، موجود دي، دا هر چیز فیصله کېدی شي. دا یې نه وایي سړی چې دا جی د علم دریاب دی، دا پکې هم چېرته لیکلي، دا ډېر شی لیکلي. لیکن دا یاد ساته چې د قرآن او حدیث نه لوبه ونه جوړو.
د قرآن او حدیث هغه تشریح قابل قبول لا کوم چې سلف صالحین کړي دا ذهن کې واچوي دا نه چې قرآن نه سړی یو د یو استنباط کوي بل استنباط کوي دا غلطه ده دا الله کتاب ده سلف صالحین نه زمونږ مراد څوک دي صحابه کرام د قرآن هغه تفسیر قابل قبول دی چې صحابه کرام وکړي دا غي نخکته خلق سره مونږ اختلاف ساتلی شو چې کله ای سره دلیل نه د اختلافات حل لغه دوباره کیف دا درې وجوه دي چې قرآن مجید بیان کړی دی په دې مقصد چې قرآن قصه ولیدي ان شاء الله آینده جمعه نه مونږه ترې لپاره مستقل کار شروع کو چې کم ځای شروع کو اقول قولي هذا استغفر الله لكم لسائر المسلمين سبق